خپله پېژنګلونکه څوک یې د کوم ځای نه راغلي او څه وی؟ زه خو جدي نظامپور د علاقې یم او د خیرآباد نه راغلی یم. دا مې زوی دی او د زیړي مرض دی پې باندې بیمار دی. زه خپلې څه غواګانې ماګانې مې وې هغې سره په کوزه باره کېدم او د نورې مزدورۍ نه وته یم. د سټ مې دغه د نظار مې هم کار نه کوي او لکه د خدای غریب یم خو خپلې غواګانې ماګانې د غره کړم بس پړندو سترګو اپله دې پله کولې نو بس هغه ما د کور نه بار خپل د کور نه بار داسې خاص ځای نه شته نه مې دروازه شته بس هغې ته به زه پروت وم او څوکیداري مې به کوه. دا ټولې دا میس دا ګرمي مې ټوله ورته تېره کړې ده خو لکه نور وس پکې مکې دې ما نه کېدو هغې ته پروت وم خو د ما ته داسې کسانو چې هغوی ما پسې لګېدلي خو زه ډېر په خوبودی ووالم. داسې ما ته پورې یو کور و په هغې کې به ناست وو بټرینې مټرینې مې والې. یوه ورځ 9 بجې وې چې ما ته رالو او ما ته یې چې تماچا سره و ما ته چې بابا ته خو غوږان ته پروت یم چاو څه دې سره شته رشته مې نه زه ما سره شته نه نو خبرې اترې وکړې بیا واپس لاړو. بله ورځ باندې بیا رالو چې ما نه توتي راخلاص شو دې پله رانلو ما ورته چې نه چې بجلي به لاړه هلته که 9 بجې بجلي به تله بیا به رالو په درېیمه شپه باندې بیا چې رالو بیا مې دې زوی ولیدو چې ناست نو ده ته چې زه پلانې یم بل سړی مې سره یو بس هغوی ما ته واردار برابرولو خو داسې خوا کې څاپر او پاساپر ته ما کاټ راکښلو او زه به د باد بارانه نه ټول باران ما ده به تېرولو خو دا د ما د کمي وخت و هغه 4 بجې وي که درېیم زه په ټایم نه پوهېږم خو داسې باران و 12 تاریخ و تېر شوی 12 تاریخ و او باد باران راغلو ما کاټ تاسو واخیستو او زه کور ته ننوتم زنانه مې په ځان پوه نه کړي دغسې کوټې ته ننوتم او لور مې و ښځه مې وی چې زه دا خو د ښځو خو دغه کارونه وي چې زه غوښیان پټو خشک پټو وایي چې لاړو ویره غواګان خو 3 واړه نه ښکاري غاټې خو هغه وي یاره د باران ډېر زول رغلی وي د زول کې به د سفر ته ننوتې وي هغه خپله کاډه کوډه چې سماله کړه چې وایي کته نو غواګانې نه وي هغې چې وکته نو هغه دوه پړي یې راته شوي سیخونو مژګي وو او هغه یو چې کوم هغه په چړې باندې والو لکه ما نه هغه کسانو هغه مال بوتلو تراله مې منډې تړې وکړې خو ما ته څه په لاس نه راته شپه وه هغې د باد بې بانګونه وکړو او نظر مې نه و خو بس یې باد اخیستی وم ژړا فریاد مې کو کریژې مې ویستې اوس مې ماشومان مسیلي دغه یې چې پی نو پی چېرته دي او لکه زه ډېر زیات کردار یم الله یې ویني چې کلمه باندې ګرځی ته ګرځم چې کردار یم ډېر زیات هېڅ سسرا مې نشته لکه نه څوک چاته ویر کوونې کوي که ویر کي نو شرمون کوي خپلو کې مو ښه شته دی ګزارې والا شته دی خو لکه دا زه چې لګیا یم په دې باندې چې هغوی پوه شوي چې دا خو ډېره ژړا فریاد یې کړې خو زه ما غریبي ده زه دې ژړا فریاد باندې دغه کېږم چې که ما ته اول الله دی الله ورکوونی والا الله دی بیا څه وسیله جوړه کړي نو که د موږ څه واس داسې چا هم کېږي نو ما سره یې وکړو ما کلی کتی شي د ما شنخه د کاټ کتی شي هر څه مې کتی شي دا څنګه بچي مې 3 دي خو دا وته مې اوس ته لږ وخت 2 میاشتې کې واده مې ورته کړی دی هغې 14,000 روپۍ کردار یم 14,000 لاکه ګټه واټه مې څه دا زما مې د شپږمه میاشته چې پروت زیړی دی پې باندې زیړي بیماري ده سر جي ما زیړي بیماري ده او بس چې څومره کار وکړم هفته کې میاشت کې چېرته هفته کار وکړم بس بیا په میاشتو پروت وم جي او کار روزګار بس نشم کولی سر جي او که څه نه څه کار هم وکړم نو هغه بس دومره شي چې په دوایانو بیا زیاته نه راځم سر جي دې رپورټ مو وکړو موږ خو چې په چوکۍ دې نه وځو بس هغې ته رپورټ وایو خو چې بله زه لاړم یو ته یې مې رجي تاسو خو کس نیولو کس مو راپرېښود ولې وجر تاسو خو اطلاعي رپورټ کړو اطلاعي رپورټ کې خو دغه دي نو ما ورته اطلاعي رپورټ خو جمع کړو خو ما ته خو په لاس باندې هېڅ څومره نه لرل ځکه چې که زه خو نه په ایف آی آر پوهېږو نه په پرچو پوهېږو او ما ته چا وویل چې یاره تا به نه کلمات باندې اخیست او یا به د ایف آی آر کړو مې په دې شیانو باندې نه پوهېږو ما ته یې رجي مشرانو ته یې وایي دا صحیح غل دی دا کس صحیح غل دی د یو کس نوم بل هم اخیستی ملګری هم د سره دی جي خو دا کس یې پرېښو اوس ما ته جرګه به د سره وکړي جرګې مرکې پکې کېږي یو کونسل ته 3 پیرې لاړو زموږ د علاقې داسې مشران دي چې کم د زورور سیډي هغه وایي که نه جي ګیره جي کم از کم 1.5 لک سروې خو 1.5 لک روپو سروې خو یو دا مې شکر دی چې خپلو وړکو باندې مو واړه مو راوړی کړي دی پلار مې ورپسې ډېره غریبي تېره کړې ده نه روژه کتلې نه بد باران کتلی جي بس دغه اړې مې وړي دي زموږ غریبو خلکو او دی جي دا والد صاحب دا وګورئ جي دا دی دا سټ اپریشن دی عمده که د دې مجبورۍ د لاس دغسې کېږي جي لاندې شه چې دی وګورئ نو موږ وایو چې که څه هم په لاس باندې رالو نو یاره څه د مور اپریشن مې پکې وکړو او یو دا ده جي خو به دا ظالم پې پېښ شو دې نه مخکې به بیماري راله کېنې جي دې نه بس صحیح ده جي دې نه مخکې بیماري راله سرجینوي کې خیریټونه نه کول اوس موږ وایو دا لږې ګایګانې وخوري ښې شو نو شکر ده پر اوس ښه شوي وي ډېرې زبردستې شوي وي موبایل نمبر مې جي 0334 35 16 478
0334 35 16 478 سره امداد کوي چې څوک را سره امداد کوي نو بس جی دغه زما نمبر دی که چا هم د وسه کېږي نو موږ سره د مدد وکړي جي نه مو په خاندان کې څوک داسې سرجي شته چې موږ سره مدد وکړي او نه مو نوره داسې وسیله شته دی او ډېر د لرې نه راغلي یو جي بس مهرباني به وي چې اوس موږ خو د مجبورۍ نه ډاکټر ته مخامخ شوي نه یو نو که مخامخ شو وایو خرچې م راته ووایو نو څه طاقت مو نشته سرجي ورته او جي چې څه م راته وایي دې نه مخکې مور ته اپریشن وکړو جي او ټول مو هغه م په قرضونو باندې کړی سرجي چې ما څه نه څه واس کېدی که نه نو دې شي ته زه نه ورته کېدم به ما به خپل پردي به ما پرې خاندي خو د ما هېڅ تذکره نشته هېڅ تذکره مې نشته چې څوک یې ګوري ما کور دې وګوري ما حالات دې وګوري ایمان مسیح دې وګوري چې ژاړي چې پیروالي پی کم نه موږ روالو او زه د ما بالکل دغه اوښکو خوراک مې دی د ښځې مې هم دغه د مام دی او بس موږ په سرو سترګو وژړو سرجي تاسو چینل ګورو او دغه وړه څخې پاتې دي یا به مړي یا به پاتې یا پاسېدی نه شي بچی دغه پاسېدی نه شي پاتې دی ته نه او یو له باندې تکړه دی نه هغه ګرځي هغه یو چې کوم دی هغه د پو دی هغه نه شي ګرځېدی